أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وګو مینوالو السلام علیکم. امید لرم چې تاسو به خیر. د ایاز غزل د شعر و سخن د عنوان د لاندې زه وقتا فوقتا تاسو ته خپل کلام وړاندې کوم. د دې کلام مقصد صرف او صرف زما شهرت نه دی، بلکې د دې کلام د پښتو د پرمختګ لپاره زما یو مختصر کوشش دی. زه په پښتو ژبه مین یم ځکه چې دا زما مورنۍ ژبه ده. نو د مورنۍ ژبې د ترقۍ دپاره او د پرمختګ دپاره زه تاسو ته دا اپیل کوم چې کم از کم دا غورئ، د دې په معنویت او مقصدیت باندې غور کوئ. کم قامونه چې په بره تللي دي، ترقي یې کړې ده، هغوی خپله ژبه، خپل ثقافت او تهذیب ځان سره برقرار ساتلی دی. امید لرم چې تاسو به همدغه جذبه په زړه کې لرئ. د غزل عنوان دی مطلبه مرم خو څه زما د ژوند عنوان به پاتې شوی وي. مرم خو څه زما د ژوند عنوان به پاتې شوی وي. زړه کې مې د مینې څه امکان به پاتې شوی وي. مرم خو څه زما د ژوند عنوان به پاتې شوی وي. زړه کې مې د مینې څه امکان به پاتې شوی وي. او ستا سترګې خو داسې د جړا سره اشنا نه وي. ستا سترګې خو داسې د جړا سره اشنا نه وي. دغه سمندر کې ما نه ځان به پاتې شوی وي. او سر باندې زما دا تندرونه هسې پریوزي نه. سر باندې زما دا تندرونه هسې پریوزي نه. ځمکه له خپو وتښتي، اسمان به پاتې شوی وي. سر باندې زما دا تندرونه هسې پریوزي نه. ځمکه له خپو وتښتي، اسمان به پاتې شوی وي. او تاسو په فریب د کهکشان کې مبتلا سئ. تاسو په فریب د کهکشان کې مبتلا سئ. لاسو کی ریحې مې د ګریوان به پاتې شوی وي. لاسو کی ریحې مې د ګریوان به پاتې شوی وي. او زه غزل به سر وخورم خو مینه به ژوندی اوسي. زه غزل به سر وخورم خو مینه به ژوندی اوسي. نه به یم زه، زما ارمان به پاتې شوی وي. نه به یم زه، زما ارمان به پاتې شوی وي. مرم خو څه زما د ژوند عنوان به پاتې شوی وي. زړه کې مې د مینې څه امکان به پاتې شوی وي. والسلام.